بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. سهل بن سعد الساعدي روایت کی قال دیو چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی بشک په جنت کې یو دروازه ده. ان فی الجنة بابا، یقینا په جنت کې یو دروازه ده، یقال له الریان، چې ویلی شي هغې ته ریان. يدخل منه الصائمون، داخلیږي به په هغې کې هغه روژهدار د قیامت په ورځ. لا يدخل معهم احد غیرهم، نه به داخلیږي یو کس دیته غیرهم علاوه د دې روژهدارو نه، د روژهدارو نه علاوه بل څوک په هغې نشي داخلېدی. یقال أين الصائمون، د دروازه به وایي کوم ځای دی هغه روژهدار. نو فیدخلون منه، نو دیو به داخلیږي د هغې دروازې نه. فاذا دخله، او هغه وخت چې داخل شي اخیر د دیو نه، یعنی چې اخیری روژهدار داخل شي، نو اغلقه فلم يدخل منه احد، نو دغه دروازه به بند کړی شي. فلم يدخل منه احد، او داخل به نشي د دین یو کس به هم نشي داخلېدی بل، ځکه چې د روژهدارو هغه ټولګی ختم شو، اخری کس ختم شو، نو دروازه به بنده شي، بل څوک نشي داخلېدی دې دروازې ته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. ابو سعید خدری رضی الله وی چې ما د نبی علیہ السلام نه واوریدل چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، چا چې روژه ونیوله یوه ورځ د الله په لاره کې، بعد الله وجهه، لرې به کي الله پاک مخ د ده د اور نه او یا کاله به تې دا اور لرې کي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.